الذين استفى اما بعد مفتی سے خپل دریم ترن واغستو سلورم ترن مفتی سے تر اوسه پورې خپل داوا پیش نکړه زمونږ مطالبه چې مفتی سے خپل داوا پیش کړي قرآن مجید نه پغې دلایل شروع کی بیره حدیثونه بیره دغه نرسته مو ته د علماء دیوبند عبارت راول تایید د پاره مفتی سے وایي کوم خبرې وکړي ټول دنیا واوري دی اوري به ان شاء الله مفتی سے رسالت الحقانیه را واغستله هغه په خپل مفتی سے مسلک واپس رد کو الته اصلي به اختیاره او دعائه زبغه رست جوابات تفصیلی کوم خدل ته دومره عوام په دی پويږي چې کله اختیار ورته حاصل شو چې هغه په ظاهرولو قدرت ته چې کله وغواړي کرامت ظاهرول شي نو د دعائه څه مطلب شو دعا خو مطلب دی چې هغه په اختیار کې نشته د الله نه سوال کوي تاسو چوپ شئ نو چې کله هغه دعا کوي دستا والا مطلب د اختیار بالکل نه پی وکړو کاش که دومره پی پوهیږي ان شاء الله چې وامي سره ورپسې وخان دي چې دا کوم مطلب تاسو به تحفه عثمانیه پیش لاله نو تحفه عثمانیه کې مفتی صاحب کې دغه الفاظ تا خو دله چې په تحفه عثمانیه کې هغه دا ویل چې په بعضي کراماتو باندې الله ولی ته اختیار ورکړي دغه په قدرت کې کله چې وړي ظاهرول شي په دې ځای تر خپل شکست لیکم او ان شاء الله تر قیامت نه شي لیکل دین ورسته به رسالت الحقانیه پیش لاله رسالت الحقانیه کې په واضح الفاظو کې ورسته راغنه حدیث راوړي چې کوي بابر سره په الله باندې قسم وکړي لو اقسم علی الله الا ابر الله تعالی با اغه نه نسکی یعنی دغه کون کې الله رب ذل جلال په خپل طرف له حدیث به راوړو چې څه مطلب دی د اختیار داغه نه پس مفتی صاحب بوادر النوادر پیش کو او به ما ته ویل اخر التصنیف له اعتبار وی او به په خپل مفتی صاحب دومره غډي وډي خبرې کوي تانوي صاحب ته بزن کدن کې به ته پوسټ نو بزن کدن په وخت کې د الله تر طرف نه انسان مکلف نه وي سره خبرو کوم طرف نه اعتبار وي دویم بوادر النوادر اغه نوادرات دي تانوي صاحب رحمه الله تصنیف نه دی په ځان کوی کلوي مفتی ځان ته په دومره وړو خبرونه پويږي ادینه پس به وي اخذ تصنیف ما مقاله په تانوي صاحب مستقل تصنیف می پیش کو کا چلګ سترګ ورته کولاو کوي امداد الفتاوا می پیش لا چې په ټول دنیا په لایبرریانو کې پروت دی داغه نه پس می د علماء دیوبند هغه ټول بیره پیش له مفتی صاحب وګوره دینه پس به مفتی صاحب راځي او تذکرۃ الرشید پیش کو نو په خپل دایرت کوی حسی معنوي استقامت علی الدین نو مفتی صاحب دا خدای چا په اختیار کی کنه پاکي کې زما استاد نشته په اسلام کې زما استاد په دغه کې نه زما استاد په دورو کې هغه تا واپس رات کې به وي اخبارات پیش کړي نو د معرف القرآن ته اخبار وي د جماعه څومره کتابونه د شمس الله افغاني صاحب پیش له مفتی صاحب چې زر پیری د زماني مولایان پیدا شي او زر پیری نور علم وکي د علامه شمس الله افغاني رحم الله علم سلمي سي ته نه رسي نو بیا د اخبارات مو بود به د بیمه کو د غیر مخالف پنځپریان هم نه خپل مناظرو کې بیر دینه پس وي او قصه اختیار مترادفان ما سره په حواله شته چې هغه څه مطلب د غزل هغه ته نظم زکه چې تانوي صاحب رحمه الله ستا مطلب په خپل تصنیفاتو کې رد کړی دی چې کم اختیار چې داوی چې کله وړي معجزه یا کرامت ظاهرول هغه کلم د تانوي صاحب رحمه الله مراد نشته هغه اراده مراد اخلي هغه جدا اساس دی چې زموږ باس نشته روسته باقي باندې راځم ان شاء الله به وي مفتی شفیع صاحب او تانوي صاحب مقابله کې راځي کله ماتوریدی علماء دیوبند مقابله کې راولي کله احناف علماء دیوبند مقابله کې راولي کله مفتی شفیع صاحب او تانوي کاش مفتی صاحب دومره عقل الله درکړی چې دلته دا ویلې چې مولانا تانوي صاحب په عبارت او مفتی شفیع صاحب نه له وسوک دغه نه پويږي بلکې تانوي د مفتی شفیع صاحب د مولانا تانوي صاحب د عبارت شاعر دی دغه معرف القرآن بیان القرآن د پر شرح او تفسیر دی هغه په دې باندې نه پويږي چې خبره ده ام دغه عبارت چې کم تا پیش لاله دا پیش کېل خاموشه دینه پس نو مولوی صاحب دا ستاره خبرو جوابات شو دینه پس زره خاموش خپل خدمت کې بجوړ ټیم مې حساب زما فی غړم صحیح ده زما فی غړم ٹھیک بس ما فی غړم بس ٹھیک شو ٹھیک شو بس غلطی وشو ٹھیک شو که بیاقل الفاظ مو خود مفتی صاحب ټیم مې حساب وي که بیاقل الفاظ په دې کې خود له زور ته په دې چې توبه وباسم ته چوپ شه دا سړی وباسه دا وباسه بس کېده خیر وای ټول وای صحیح دی ٹھیک شو صحیح دی ٹھیک دی صحیح ده صحیح ده ما ټول خلک یې څنګه کېنا وسره هم د دې وجه نه ټول بسم الله نه خو اختیار کوي جواب مدن سپینګری مدن بس زما په واړه پیر سے ما په واړه بس پر
صحیح دی جی زه ولا خبره کوم پیر صاحب هغه خپل ځان ته راځي کله کې بل پر زما دغه مقصد وو ز بیا معافي غواړم مخې ته دویم نمبردار زما هغه مراد نو ما بیا عقل لفظ ویلې د ما ویل چې کسله د عقل نه کار واخلي د الفاظ مې ویلې دي خو بهرحال چلو جان زه په معافي غواړم زه معذرت کوم بس مفتی صاحب ټیم مې سره صحیح دی صحیح دی غلطی ہو شفیر سے پھر سے صحیح ہے جی صحیح خبیر سے وہ اغیر تانوی سے بڑے مولا تاسو چوب شي خبرې مو صحیح ہے پھر سے صحیح ہے جزاک اللہ دا د تانوی سے بڑے مولا عبارت پیر سے محترم دی پیش للا د دې نه پس شاهد صرف دغه عبارت د بازو نورونه پیش کړي دا زم اول نمبر تانوی سے خپل په قصص الاولیاء د په سبا نمبر پیر سے وہ سب 706 کې لیکي دلته وي جو اختیار میں وہ کرامت نہیں اگر سره کرامت په اختیار تانوی سے په خپل دغه وضاحت کوي دا په مقالاتو کې په واضح الفاظو کې په سبا نمبر 257 باندې لیکي او دغه پس ها کرامت بلا واسطہ اسباب طبیعہ کے محض حق تعالیٰ کے فعل سے صادر ہوتا ہے اس میں صاحب کرامت کے قصد اور فعل کو کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور نہ کرامت کا صدور صاحب کرامت کے اختیار سے ہوتا ہے واضح عبارات موجود دی ادینا پس مفتی صاحب دریم نمبر دائم داد الفتاوی عبارت ما مخ کی پیش کو سری دے نو چر تانوی سے بھی وہ محتمل عبارت تر دی په مقابله کې تانوی سے سری عبارت سره جمع پیش للا نو پیر صاحب کم از کم دا عبارت دا څه کوم مطلب بیانو در تانوی سے پر مولا من شانم خلاف دے دریم نمبر جواب دار اکابر علماء دیوبند د تانوی سے هم دغه عبارت نقل کړی دی ادینه پس د اختیار نه پکړل چې ولی په قدرت کې نشته مثلا دا واغله د پرېږدو مثلا دا زما سره احقاق الحق د شیخ رحم الله صاحب د ما مخ کې پیش للا دیم د تانوی سے دغه عبارت پیش کړي دغه نه پس وای د ولی په اختیار کې بالکل نشته چې دا ظاهر کې هم دغه سه دا دارالعلوم دیوبند علماء دیوبند چې کوم خپل قواعد پیش کړي دي التغوی ته په دغه کې دغه عبارت راولې دینه پس د اختیار نه پکړي دا دغه سره دا مطلب دی نه دی مطلب دا شو دریم نمبر حضرت تانوی سے دا مقالات د زما سره جل نمبر 15 تانوی سے پخپلم دغه مطلب نه پکړی دا زما سره د علامه شمس الله افغانی سے بری مولا کتاب دی ام دغه عبارت نقل کوي او بیر هغه نفس د اختیار نه پکړي یعنی دا ټول اکابر په دې متفق دي چې د تانوی سے بری مولا دی عبارت دغه مطلب نه دی تانوی سے خپلم رد کوي تانوی سے بری مولا د سره کرامت نه مني چې اختیار پکې په دغه معنا راشي په کوم چې زموږ استاد باز دی هغه چې اختیار کوم معنا خلی بار بار ما واضح کړل دینه پس سلورم نمبر تانوی سے پخپل باندې دغه معنی رد کړل ما ویل پنځم نمبر تمام علماء دیوبند په دې متفق دي چې معجزه او کرامت په صدور باندې نبی او ولی ته اختیار نشته دغه اکابر د تنویر رحم الله په عبارت نه پوي مونږ پويګو دا به سوچو کی شپږم نمبر زمونږ دا چیلنج دی تنویر سے په عباراتو کې چرته یو عبارت چې یو ولی ته د اختیار حاصل وي قدرت حاصل وي چې کله وغاړي قدرت ظاهره ولا شي دا د الله فعل نه دا هغه فعل چلو بسم الله کې یو عبارت وخی مار دین او د علماء دیوبند عبارت پیش کول ادینه پس سره اعظم د 31 نمبر عبارت د زما سره علامه شمس الله افغانی دروس القرآن دی ادینه نمبر 2 پس 157 باندې لیکي دیم په واضح الفاظ جب معجزہ کے اندر ایک چیز ضرور ہے کہ پوری کائنات میں حکم اللہ کے سوا اور کوئی نہ کر سکے پیغمبر کے فعل نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے خلاف معجزہ ظاہر نہیں کرتا جب معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوا تو اس کی مرضی پر ہوگا بے باغی نے دلائل پیش کی دا دری عبارت صرف د تنویر د علامہ افغانی سے په دروس القرآن په بل جلد کې ذیل نمبر 7 کې دي ادې په صفحه نمبر 265 کی دی وی ایک کرامت دا اللہ تعالی فعل وی دا اللہ تعالی د مرضی خلاف اگر نش ظاہر ہے دا په صفحه نمبر 267 میں یہ فعل خدا ہے فعل خدا ہے تو اللہ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا چې دا کرامت فعل د الله شو د الله نه علاوه ډبل څوک نشي کولای مفتی صاحب پیر صاحب واضح الفاظ کې لیکي 271 باندې لیکي دریم زم په دغه باندې باس کوي و دا د الله تعالی فعل و باقی موازنہ کے سلسلے میں یہ نہیں کہ ایک ہی رنگ کے معجزات ہو کیونکہ یہ کوئی انسانی فعل تو نہیں ہے یہ تو خدائی فعل ہے لیکن جب موازنہ کرو گے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات برتر ہوں گے باقی کے اندر دا اللہ تعالی فعل دے دا بندہ فعل دے اور چې فعل د الله تعالی شو بندله په اختیار د کم تر براره دا زما سره علماء دیوبند خپل قید لیکل د هندستان نه او په دې باندې وسنی اکابر چې څنګه سید ارشد مدنی ریاست علی بنجوري د دیوبند استادان د ټولو مدارس د هندستان استادانو په یوه خطر دي په دې په صفحه نمبر او نومین د قواعد د علماء دیوبند کې عقاید او نظریات په دې په صفحه نمبر 121 باندې لیکي معجزہ کی طرح یہ بھی یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ کسی کشف و کرامت کی
सुदूर में साहिब कशकश व करामत की इख्तियार का दखल नहीं होता, बल्कि सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में होता है। वो जिसके हाथ पर चाहे करामत सादिर फरमा दे और जिसके हाथ पर न चाहे नहीं, किसी को इख्तियार व कुदरत नहीं है। सरी बारह जमा बशान पे से